محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا لطیفو وظیفه ده، او یا لطیفو د الله پاک په نومونو کې یو ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات عظیم الشان نوم دی. فرمای محترمو خلک داسې وایي چې یاره زموږ حاجات نه پوره کېږي، یا څوک وایي چې ما خو ډېرې وظیفې وکړو زما مشکلات د حل کېږي نه. راځئ نن درته د یا لطیفو ختم هیمه، او د هغې نه بعد د یا لطیف وظیفه روزانه کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا ختموي، او دغه رنګې الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل دا به حل کوي. څومره چې مشکلات د محترم دا به ختمېږي یاره، دغه رنګې څومره چې ستاسو حاجات دی دا پوره کېږي. ورسره سره یاد ساتئ چې د یا لطیف دا ختم ډېر زیات محترم او زورور دی، ډېر زیات طاقتور دی. د څه لپاره هم تاسو را ختم کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو مسله حل کوي. یاد ساتئ محترم وړومبی را ختم د پخول دی، د هغې لپاره تاسو ته مکمل طریقه کار او مکمل ترتیب تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو د یا لطیف را ختم کوئ او یا لطیف را وظیفه به ځان لپاره پخوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا لطیف ډیره زیاته عظیم الشان او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. محترمو دعاو کې څومره کسان چې بیماران دي الله پاک د هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره کسان چې په قرضونو کې راګیر دي الله پاک د قرضونو نه له نجات ورکړي. څومره کسان په تکالیفو کې دي، مشکلاتو کې دي، الله پاک دا کسانو ته خیر را پېښ کړي، هغه مشکلات ختم کړي. ولا څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجات دی په زړونو کې ارمان دی، الله پاک د هغوی ارمان په ښه طریقې سره په احسن طریقې سره پوره کړي. هغه رنګه څومره مسافر دي دعا ورته وکړئ الله پاک په خپل وطن باندې د خیر سبب وکړي. څومره ممالک دي او په هغوی باندې کله زلزلې راځي، کله سیلابونه راځي، دعا وکړئ یا الله پاکه په هغوی باندې خپل رحمت باران وورئ. الله پاک غریبانان دي الله پاک ډېر زیات امداد وله وکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه د یا لطیف وظیفه ده، او یا لطیف ډېر زیات محترم او زورور ختم دی. که څوک حاجت لري د هغې دپاره هم د یا لطیف وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده. دغه رنګې څوک مشکل لري د هغې دپاره هم د یا لطیف ختم ډېر زیات زورور دی. دغه رنګې محترمو یا لطیف ختم دا د محبت دپاره هم کولی شي، د یا لطیف ختم د رشتې دپاره هم کولی شي. دغه رنګې د یا لطیف ختم دا د روزګار او کاروبار دپاره هم کولی شي. دغه رنګې محترمو د یا لطیف ختم دومره ناشنا مشکل ستا را پېښ شو چې ته دا نه حل کېږي. یا لطیف د الله پاک په نومونو کې په اسماء الحسنه کې ډېر زیات ځان له حیثیت لري او ډېر زیات لوی شان لري. الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنه فادعوه بها. تاسو د الله پاک په دې نومونو باندې الله پاک رابلئ. چې کله موږ د الله پاک وي چې ما رابلئ، او بیا موږ چې د دې نوم حیثیت ته وکتل نو ډېر زیات ناشنا فضایلو. محترم مسلمانانو، دو کسانو ناروغه ده او تاسو یا لطیف ختم وکړو او تاسو ورځئ خبره پکې کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به په دې کې د خیر فرشتې محترمو دا به ګرځئ او روغه پکې را په ښه طریقې سره محترمه کېږي. نو یا لطیف ډېر زیات بهترین او ډېر زیات عظیم الشان وظیفه ده. کوشش وکړئ محترمو چې په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. یاد ساتئ محترمو څوک چې د یا لطیف ختم کول غواړي هغوی له پکار دي هغوی دي لومبۍ دا وظیفه په ښه کړي، خو چې کله دا وظیفه په ښه شوله بیا د محترمو د هغې نه بعد څه لپاره موی انشاءالله العزیز الله پاک به له مسله ختموي. نو وظیفه په حول دي د هغې لپاره تاسو داسې وکړئ چې یو شپېرې په درود شریف ووایئ. تاسو یو شپېرې درود شریف وویل، بیا د هغې نه بعد 1,25,000 پیرې 1,25,000 پیرې یا لطیف دا به ووایئ.
کلم دا ویلې یا لطیف بیا به د هغې نه بعد درود شریف دا به ووایې 21 پېرې نو چې 1,65,000 پېرې ته ویلې د هغې نه بعد که ته وظیفه کې دا به ستا لپاره د قسمه پخش شوي هغې نه بعد بیا روزانه به 313 پېرې وایه او چې کوم حاجت یې کوم مقصد یې کوم مشکل یې هغې دپاره وایه انشاءالله العزیز الله پاک به په ښه طریقې سره بهترین طریقې سره دا محترم حل کوي کوشش وکړو چې دا وظیفه به خپله هم وکړئ دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ لکه ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عجیبه او پاورفل وظیفه ده محترم کوشش وکړئ داسې څومره چې وظایف کوئ تاسو هغې سره یقین دا ډېر زیات لازمي دی خو کله نه چا یقین نه وي نو بیا د محترم وظیفه نه کوي ځکه چې وظایف په خامخا یقین نه غواړي الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو یقین پیدا کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته